بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثم أي ومن أجل أن المفرغ لا يكون في الموجب إلا يستقيم المعنى لم يجز مثل ما زال زيد إلا عالما إذ معنى ما زال ثبت لأن نفي النفي إثبات فيكون المعنى ثبت زيد دائما على جميع الصفات إلا على صفة العلم فلا يستقيم. لكبر غوريجي وقت يدر شرونا دا درين بحث شروع دے. بحث اول کم تعریف د مستثنا کړو مطلق مستثنا، بهم بحث ثانی کی دغه دو اقسام بیان کړیو متصله او منقطعه، او د هر یوی تعریف هم کړو. دریم بحث کم به بیان د اعراب شروع کړو د مستثنا څلور اعرابات دي. پنځو محلونو کې مستثنا وجوبا منصوب وي، او دویم نمبر مستثنا تنسب ورکول بجایز یو بدل د مستثنا منه نه جوړول به مختار وي. دا کله چې کله مستثنا پس الا نه واقع وي، کلام موجب وي او غیر موجب وي او مستثنا منه مذکور وي. او دریم مستثنا ته د عامل موافق اعراب ورکول دي. دا کله چې کله مستثنا پس الا نه واقع وي، مستثنا منه مذکور نوي او کلام غیر موجب وي. ها که موجب و معنی مستقیم و استقامت معنی و بس بیبم صحیح وي. دا قصې شوی وي کنه. او څلورم نمبر به مستثنا مجروری. برحال پرونی درس کې ردی مسئله بیان شوی و چې کله مستثنا پس الا نه واقع و، مستثنا منه ذکر نوا کلام مفرغ او کلام غیر موجب و عامل موافق با اعراب مستثنا تورکو کلام با صحیح وی. او کچری مستثنا بس الا نوا او مستثنا منه نو ذکر او کلام موجب و نبی با کلام نوی صحیح، علا با کلام صحیح وی چکل استقامت معنوی. او که استقامت معنی نه وانو کلام به نوی صحیح. دا غیر بار اوس یو مثال بیانی بطور تفریح چې راځي درته درخیمه چې کلام مستثنا بس د الا نه ده او کلام مستثنا منه ذکر نه ده او کلام موجب ده او استقامت معنی نشته، نو بس نه به وي صحیح. داسې ده کنه. او ته وګورئ ومن ثم هم دغه بوجه ای ومن اجل اشاره کوي چې د من اجلیه ده ان المفرغ لا يكون في الموجب. مفرغ مستثنا بنوي مگر په کلام موجب کې. ان المفرغ لا يكون في الموجب چې مستثنا مفرغ په کلام موجب کې نه صحیح کېږي الا يستقيم المعنى. حق معنی استقامت لرلو به صحیح وي. لم يجوز جائز نه د استقامت نه لري. مثل ما زال زید الا عالما کی زید همیشه په ټولو صفات باندې موصوف، ټول صفات بګیو، صرف او صرف یو صفت بګی نو کوم یو علم. نو دا کېدای شي چې زید کې ټول صفات موجود وي. صفاتو کې خو متضاد صفات هم دي. متضاد صفات به یو سړي کې موجودېدلی شي او یو سړي کې ټول صفات راتلی شي. وګورئ الکه تا خو ویلیو کلام موجب دا خو غیر موجب دی. ما زاله دې سر څه علامه جمی بیان کوي. ګوره زاله معنی د نفی ده او ما نفی په ور داخله شوی ده، او نفی چې کله په نفی داخله شي نو به خو اثبات پیدا کیږي کنه. ړوند چې کله د ړندې سره واده وکړي بنا بچی راوړي دغه مطلب وي. تاسو راسئ کنه. وګورئ اذ معنی کوشش کو چې ډېر سبق ویو نو ځکه کوشش عمده دیم کوم چې بس تکرار را نه ونشي. وګورئ اذ معنی ما زال ثبت، ځکه معنی د ما زال ثبت ده ثبت. ولی لأن نفي النفي اثبات، ځکه نفي چې د نفي وشي نو به خو اثبات وي. نو فیکون المعنی حاصل معنی به دا جوړ شي ما زال زید الا عالما معنی ثبت زید، زید ثابت دی په ټولو صفاتو باندې.
ثبت زید دائما على جميع الصفات الا على صفت العلم پکې نشتا دلته فلا يستقيم معنا نه صحیح کیږي ځکه ټول صفات کی متضاد صفات د میاو بزید کی نشرات لله بهرحال مستثنا بس الا نه ده مستثنا منه نه د ذکر کلام موجب د استقامت معنا نشتا نو بس غیر جائز. وقال الشارح الرضي تاسو بر وګورئ صاحب د جامع دلته د علامه رضی د طرف یو اعتراض او دغه جواب نقل کوي هغه اعتراض کوي صاحب د کافیه باندې او د خپل به دغه د اعتراض جواب کوي. اعتراض د علامه رضی په دغه مثال باندې چې صاحب د کافیه وی ما زال زید الا عالما چونکه کلام موجب دینو نه دی جایز رضی ول کنه علامه رضی وی به ورا صاحب د کافی وای ما زال زید الا عالما نه دی جایز که استقامت معنا نشتا او استقامت معنا خو په کلام موجب کې شرط نشته نه دی صحیح. علامه رضی وای چې دا مثال صحیح دی او استقامت معنا شته کنه څنګه شته دوه طریقې ول ذکر کړي. ما زال زید ثابت دی بزید کی ټول صفاتونه غ صفات مراد دی چې کوم متضاد صفات نه هغه ته مراد دی د دنیا ټول صفات نه یادای نو هغه صفات چې کوم بزید کی جمع کېدل ممکن دی ټول پکې دی علم هم پکې جمع کېدل ممکن دی خو الا علم پکې نشته صحیح شو کنه شو نه رسې به د دنیا ټول صفات نه یادای بلکې هغه صفات چې خپل منځ کې متضاد نه هغه زید کې ټول دي صحیح ته کېدل شي پکې صرف یو پکې نشته څوک علم نو معنا صحیح شو کنه ده بل اور بل طریقې ما زال زید عالما دلته مبالغه ده معنی دا ده چې بزید کې هر یو قسم صفات راتللی شي خو خر بچي د علم بګي بالکل نشي راتلی عمران خان دی عقل بګي بالکل نشي راتلی تاسو پوهیږئ کنه پیږئ نو دا مبالغه نو به تور مبالغه صحیح کیږي کنه. بهرحال علامه رضی اعتراض کوي د صاحب د کافی په دې مسله باندې چې دا مثال ټیک نه دی ځکه چې استقامت معنا نشته او وی دلته استقامت معنا شته دو طریقې ول خودلی او تو غوري کوم دی. وقال الشارح الرضي يمكن ان تحمل الصفات ممكن ده چې حمل شي صفات على ما يمكن ان يكون زيد عليها پاغو صفات باندې چې ممکن وي چې زید په دغه صفات موصوف هغه صفات مراد دي اور مما لا يتناقض هغه صفات یادوم چې خپل منځ کې تناقض نشتا ويستثنى من جملتها او بیر دغه مجموعینا مستثنا شي څوک علم بګی نشته نور هغه صفات چې هغه کې تناقض نشته ټول شته بګی یو او يحمل دویمه طریقه استقامت معنی او يحمل ذلك على المبالغه یدا مثال حمل شی په مبالغه باندې څه فی نفي صفه العلم مبالغه د بده کی چې زید کې علم ناراضی نشته بګی علم هر څه بګرات لشي خلک وای کنه دې سړی کې هر څه رات لشي خو بلان کې کار بګی نشي وای کنه وای کانک قلت گویا تداسی ویل ام کنه ممکنه ده ايحصل فيه چې حاصل شي حاصل يحصل فيه چې حاصل شي بزید کی جميع الصفات الا صفه العلم دا پکې نشرات لله او التقديرين لند دا که هر یو استقامت معنا او کی چې هر یو معنا واخلو په دغه دوه تقدیرونو کې چې هر یو تقدیر واخلو استقامت معنا حاصلېږي نو مثال به درس شي نه پیږي وعلى التقديرين يندرج في سورة الاستقامت کی بداخل شي ولا يخفى على المتفطن علامه جمع په وسرت کوي هغه وي یو زیرک سړي باندې پټ نه دا خبره کوم چې زکوم په جواب د علامه رضی کې علامه رضی ته جواب داده ګورک ستا په شان بعید تعویلات باندې غلط شي صحیح کول شروع کو کنه نو به دا قاعده مکمل غلط شي چې کلام دی خامخا غیر موجب وي او موجب کی ال چې استقامت معنی
موجب کلام کې استقامت معنی په تعویل بعیده باندې به هر حال حاصلېږي. پوه نه شولې به کده سي بعیده تعویلات اخلي نو څومره مواد د کلام موجب دي چې مستثنا منه پکې عام وي محذوف وي او به استثناء کې موږ ویلو کلام موجب کې نه د صحیح مگر له چې استقامت معنوي استقامت معنی هغه مراد د چې هغه احتمالي بعیده نه احتمالي قریبه وي کده سي احتمالي بعیده او ته دی واړه ولا نو یو ماده یو مثال بم د صفات نشي چې هغه د کلام موجب نه یو غلط دي ټول به صحیح کیږي نه پیږي. حالانکه موږ مادي ویلي مادو کې بیان کړي لا عبرت لا حجت مال احتمال الناشي من دلیل هیڅ اعتبار ولا نوي کله شي ناشي من لا عبرت بد تسميل لا حجت مال احتمال الناشي من غیر دلیل معیار رسي بدي کنه دغه اعتبار نه وي او یا منبره ماده وا کوم دې ته ورسېدلو نه 73 نمبر ماده وګورئ ولا يخفى على المتفتن پټ دی نوی په یو متفتن زیرک سړي باندې انه يمكن بمثل هذه التاويلات وی ممکن ده په مثل دغه تاویلات باندې څه ممکن ده ارجاع جميع المواد الايجابيه چې رجع دي د ټولو مثالونو ایجابیه وراشي عند الاستثناء کی الى صورت الاستقامت دي رجراشي صورت استقامت تبروړي كما يقال لك دي مثال کې وګوره دا موږ غلط دي ضربني الا زيد غلط وکنو زهر چا وهله ما صرف چا نه مزید ته غلط وکنه وای دلته هم به تعویل کیږي کنه چې ضربني کې کوم مستثنا منه عامد او محذوف ده دغه نه د مراد هغه کسانی کوم چې زید په جنګلو ولدي ټولو پکې وهله ما یو مرګریم بینه خدای ما یار زید نه علاوه دا صحیح کیږي کنه صحیح کیږي به خدای مثال بم صحیح شي نه رسې په او یا پکې مبالغه ده غلو ده پکې چې مړه ټول را باندې راجمع شي زید خالی پر کېما نو به دا مثال هم صحیح کیږي بهر حال کداغه شن تویلات بعید اخلي کنه نو یو مثال هم به غلط پاتې نشي غیر صحیح پاتې نشي وګورئ كما يقال مثلا في قولك ضربني الا زيد المراد قدسي وشي چې مراد كل من هغه څوک دی يتصور منه الضرب چې دا غنه وهل متصور دي من معارفك استاد به جنګولو والا کسانو کې او المقصود منه یا به مقصود څوک شي مبالغه شي في غلو المجتمعين على ضربك چې ټول ملګری چې غلو وکړه ټول په یو ځل راځم شستا په هلو باندې صرف یو کس پرې خودلې څوک زید نو ګره به خدا مثال هم صحیح کیږي کده سی تعویلات بعید اخلي تاسو په شو څو تعویلات ولو علامه جمی دعا هم د دې مثال خدا بعید دي کنه نو تل اعتبار څنګه نشته دغه شان علامه رضی ته وي استاغه تعویلات له اعتبار نشته کم چې په مازال زید الا علمن کې وکړه ونه رسیدلې مخکې راځي واذا تعذر البدل من حيث حمله على اللفظ کجی دا واپس دوم اعراب لاله دوم اعراب څو کله چې مستثنا بس الا نواقی وی او کلام موجب وی غیر موجب وی او مستثنا منه مذکور وی نصب جائز دی او مستثنا د مستثنا منه نه بدل جوړول مختار دی ویلی مو کنمو اوس وی کله کله داسې کیږي توجه چې نصب جائز وی بدل مختار وی خو که بدلی جوړه حمل په لفظ نشي کوله یعنی کم اعراب چې د مبدل منه په لفظ کې دی دغه اعراب مستثنا ته نه ملاويږي عذر وی چون کې بدل جوړول اولادي نو خیر دی که مستثنا ته د مستثنا منه لفظي اعراب نشور کولای د بدل په صورت کې د مستثنا منه چې کوم محلي اعراب دی هغه به ورکو مستثنا ته بدل به جوړ کو خو نه درنه کوله کچي چون کې بدل جوړول سړي اولادي نو دغه اولا خیال ساتو نو کدا مستثنا نه حمله د په محل د مستثنا منه باندې چې د په لفظ د مستثنا منه باندې چې په لفظ کې د مستثنا منه کوم اعراب دی دا مستثنا د ورکو بدلی تی جوړ کو کدا نه کېدلا نو بدل توب نه پریدو
بدل به جوړ کو او اعراب د مستثنا منه چې کوم محلي دی به بدل ته ورکو او زم پوه نه شوي ولې داسې کوو ځکه بدل جوړول به هر حال څه دي اولادي وګورئ یو ته نوره قصه اوږده ده واذا تعذر البدل او کله چې متعذر وي بدل من حيث حمله على اللفظ حلم ده کنه د دې حیثیت نه چې حمل لشي بلفظ باندې حمل بلفظ ناراضي متعذر وي من حيث حمله روي استلو اشاره د یو اعتراض جواب تو کړی اعتراض ده چې د تعذر پس لکه خو اعلی ناراضي څنګه راغله جواب دار اعلی خو متعلق حمل پورې ده کنه او د حمل بس لکه اعلی راضي تضمین کوړته موږ وایو خجی کله چې متعذر وي بدل په دې طریقه چې موږ حمل کو فلفظ معنی نه حملېږي لفظي اعراب د مبدل منه بدل ته نشو ورکوله على لفظ على لفظ اي لفظ المستثنى منه اشاره وکړه چې اللفظ کې الف لام عوض د مضاف الیه نه دی یعنی چې کله نه حملېدل مستثنى بلفظ مستثنى منه باندې نه حملېدل نو فعل الموضع پچا به حمل کو په محل د مستثنى منه باندې اي يحملوا بي يحملوا على دبر عليه حمل بشي على موضع المستثنى منه بي شروق للشالي بلام الموضع كي يوز مضاف اليه ندي لا على لفظه فلفظ ما نبينكو ولدا سكي خام خيار چې بلفظ نه حمليږي خو پرې ده کنه نو نسب اسم جائز دي د استثناء په وجبانه نسب ورکا ويجي عملا بالمختار دې د بار چې په مختار خو عمل راشي کنه مختار څوک دی بدل له على قدر الامكان بقدر الامكان بخیل ساتي کا د شرط بم ساتي يلزم مراعاه الشرط بقدر الامكان مثال راته وې درې مثال ذکر کوي صاحب د کافیه څو مثال دي اول مثال تاسو لږ متوجي شي وي ما جاءني من احد الا زيد ما جاءني من احد الا زيد کې بس د الا نواقع دی یو مستثنا من احد مذکور د دوا کلام غیر موجب د درې نو کوم سره جوړ شو دویم جوړ شو کنه نه سبب بدل دواړه دي جایزي خودلته الا زیدن کوایو مستثنا بوجب منصوب وي او الا زیدن ک بدل جوړو نو زیدن بوایو دا ال چې من احدن په لفظ حمل شي خو په لفظ نه عمليږي نو زبداسي وکړو چونکه من احدن بلفظ کی فاعل له محل کی فاعل له نه پوهیږي من احدن په محل کې څه دی لکه دې خو ګوره خو دې غر کړی فیسبوک ته خط کړی کله ویډیوګان کې روانې ته چې تا شي د بریده دی دا خو دې غر کې غر شي تا نه همنګ خي دا څه ده کنه دا خځې کوم دې ته ورسېدل اچھا نو ما جاءني من احد محلا فاعل له او فاعل شي د غیراب څوي رفوي نه د سیو کو د الا زید په محل د من احد بدل به جوړ کو ور حمل به کو الا زیدن بو وایو جر نشو ور کوله ولی نشو کیسه رسول روانه ده پوه شولې کې به ویما زو کنه مثل ما جاني من احد الا زيد فزيد چې دلتا بدل دا بدل لد من احدنا او مرفوع ده محمول لعلى موضع احد باندې لا مجرور نشويل محمول على لفظه چې حمل کې لفظ ولي قرب ور سره یو مثال دویم اورا لا احد فيها الا عمرو لا احد فيها هیڅوک نشته بکور کی الا احد الا عمرو دی مثال کې وګورئ عمرو پس د الا نه واقع دی مستثنا منه مذکوره ده لا احد کلام غیر موجب د نفي بکر راغلی څوم صورت شو دویم نسب جائز او بدل جوړول او لا اوس بده سیو کو چې دلته کوم بدل جوړو بل وزن حملېږي لا احد د فتح ولا اعراب امر د نشور کوله وجر روانه ده نو چونکه لا احد په محل کې مبتدا ده مرفوع ده نو الا عمرو په محل د احد باندې حمل کو مرفوع به وایو ناراضي بي
لا احد فيها اي في الدار الا عمر فعمر چره لك مرفوع دے او بے محمول على محل احد باندې حمل له على لفظه لفظ معنی نه دی دا مثال مشو درم ومثل ما زيد شيئا الا شيء لا يوبو به الا شيء مستثنا ده بس الا نه ده مستثنا منه مذکور ده کلام غیر موجب ده ما فکر غلی نو دویم صورت جوړ شو نسب جائز بدل جوړول اولا بدل به جوړ کو خو په لفظ نه شو حمله ولې مجبوری ده پچا به حمل کو محل باندې لفظ کې هو مستثنا منه چې ده منصوبه ده ما زید شیئا الا شیئا بنوایو بلکې په محل به حمل کو الا شیئا خبر دی اصل کې وګورئ لا یوبو به لا یوبو به معنا ده ما زید شیئا زید نه دی څه شی مگر یو شی دی خو بس هیڅ شی نه دی یو شی دی خو لا یعتد به څه اعتبار ولا نشي ورکولې دوش شی دی تاسو ویږئ زید هیڅ شی نه دی لکه څنګه نه دی یو شی خو دی بھائی دی خو هغه شی زیادو مچ اعتبار ورکې هغه نه دی بعض نسخو د کافی کې لا یوبو به نشتا اس خبره ختمه بعضو کې شته نو کوم کې شته د لا یوبو به ولی راوړی یار وی چې د دې پر راوړی دی چې مستثنا نفس شی د خپل ځان نه مستثنا نشي نفس مستثنا منه مستثنا نشي دا خو جایز نه ده اگر دې سری په ما باندې زر روپۍ دي زر نه چې پاتې شوي څه نه پاتې کېږي نو ولته مستثنا منهم شی ده او الا شیء مستثنا شی شي دا خو یو شی شو دلته مستثنا د نفس مستثنا منه نه راله دا جایزه نه ده نو د دې دپاره به د مستثنا کې قید ولګولو نو مستثنا منه عام وه او مستثنا خاص شول نو وصی شو نه پوهېږئ پې دا قید یې ځکه لګولی صفت یې وله ځکه راوړی وګورئ لا یعتد به فشیء چیرې دلته مرفوع دی الا شیء محمول على محل شیئا دا محمول له په محل شیئا باندې منصوب نه دی چې محمول شي علی لفظه باندې وقوله دا قول چې لا یوبو به دی ليس في كثير من النسخ قصه ختمه دا کافی په ډیرو نسخو کې نشته او علامه وقع في بعضها او په بعضو نسخو کې چې کم دی هغه چې کم دی نه کوم چې تاسو وایي ښه او په بعضو نسخو کې چې کم دی فهو صفت شیء دا صفت د شی دی کم شی المستثنا چې کومه ده د مستثنا کم شی دی مستثنا شی دی که نه د هغې صفت دی قیله تاسو لږ بر وګورئ علامه جامع وایي دی لا یوبو به ته هېڅ حاجت نه و په یو بله طریقه باندې استثنا صحیح کېدله که نه هغه ده چې مستثنا منه عامه کو مستثنا خاصه کو څنګه مستثنا منهم شی دی مستثنا هم شی ده نو مستثنا منه شی کو داسې شی چې هغې سره صفات لګول هم صحیح دي او نه لګول هم صحیح دي ما زید شیئا عظیما یا ووایا حلیما یا ووایا علیما څه پسې وایه نو او نه لګول هم صحیح دي لګول هم ورسره د صفاتو صحیح دي نه لګول هم ورسره صحیح دي او الا شیء دا خاص کو هغه چې صفات ورسره نشي لګولی نو مخکې عام شو ده نو لا یوبو به ته حاجت پاتې شو خوند یې در نه کو لکه چې مستثنا منه څه کو عام کو صفات لګول نه لګول ورسره دواړه صحیح او الا شیئا مستثنا خاص کو هغه چې صفات ورسره نشو لګولی نو دا طریقه وکړو دا ادقه ده دقیقه ده باریک بینی بکې ده او التفهم ده لطیفه ځکه ده چې ګوره دغه قیسې ته پکې ضرورت رانه لا یوبو به ده وګورئ قیله انما وصفه به اچھا دا خو اصل وجه ملا نه ده ویلې که نه دا لا یوبو به ولې راوړی د هغې اصل وجه څه وه چې مستثنا د نفس مستثنا منه رانشي وګوره لئلا يلزم دې لپاره چې لازم نشي استثناء الشيء من نفسه استثناء د شی د خپل نفس نه نشي ولا يخفى دا خبره ده وسوره پټ دی نه وي انه لو جعل المستثنى منه شيئا کچره وګرځولې شي مستثنا منه یو شی عام من ان يزيد عليه
عام د دینه چې بده باندې زیادت توشي صفتون د یو صفت غیر شیئیتنا او لا یا بیونشي یعنی دواړه صحیح وي عام ده که زیادت د شیئیت نه علاوه په بل صفت لګي او کنه په لګي وخص المستثنى او مستثنى بکی خاص شي بما په هغه صفت هغه مستثنى باندې لا يزيد عليه صفت غیر شیئیه چې هغه باندې زید نشي صفت د غیر شیئیت نو خاصه شو کنه شو نو که دغه شان شي لکه انا ادق دقیقه بمشي والطف او لطيف و باریک بمشي وانما تعذر البدل على اللفظ في سوره الاولى تصل وګورئ مجموعی طور څو صورت دیر شوی سوال داری اول صورت اول مثال بیان کړو ما جاءنی من احد الا زید ویدلت الا زیدن چې زید دا د احدن په لفظ باندې حمل نو سی دا ول یار ناول تاسو قاعده وری مولوی سی من چې ده کنه دا په کلام غیر موجب کی منفی کلام کی زیاتی کولای شي او کلام موجب کی من مثبت کلام کی من زیاتی کوله نشي به وره من چې دا په منفی کلام کی زیاتی کېدل صحیح دي او من په مثبت کلام کی زیاتی کېدل صحیح نه دي په دې څوک پوه نه شو پوه شئ بل مسله به موږ لراشي ان شاء الله هغه دا چې بدل شي د په حکم د تکرار د عامل کی لکه څوک پوه نه شو بدل په حکم د یعنی مبدل منه باندې چې څوک عامل وی ګوي چې مق دوباره را له عامل کې بدل کې مراله لکه دلته ګوري ما جاءني من احد دغه ما واپس پچا کې مراله بزید کې پوه نه شولې به کنه بدل په حکم د تکرار ده اوس راشي مولوی سي موږ ویلې من ال زیتی کی چې کله کلام څوي منفي وي او که مثبت وي به خبر ما سیګه کړه بلندو وای ځا بنور مثالونه تلاړه ما پاسانو الفاظ ګوره من په کلامي منفي کی زیتی کیږي او من په کلامي مثبت کی او بدل په حکم د تکرار د عامل کی وي نو به د شي کچری منګه زید په لفظ د احد باندې حمل کو د من دلان دی راولو داسې بشي ما جاءني من احد الا من زيد من بم بدل تم راولو الا من زید او الا سره نفي ما تشوا الا سره کلام نفي تشولا نو بس څه جوړ شو اثبات نو به خو من زید شي په اثبات کې پوه نه شوي به اسی مې وګد کړله من زیادت سید په کلام منفی کې بدل به حکم د تکرار د عامل کې وي نو کچری منګه حمل کو په لفظ د مستثنا منه باندې نبی بداس شي ما جاءني من احد الا من زید او الا سره خو نفي ما تشول نبی په کلام مثبت کې من زید شي او دا جایز نه ده وسیم سور درنکو خجی اخر دو مثالونه ولې نه دي سي كمو لا احد فيها الا عمرو او بل ما زید شيء الا شيء دلته بلفظ باندې ولې نشي حمله ولې ويجي وما ولا لا تقدران بعده عاملتين كما ده وما ولا لا تقدران عاملتين بعده لانهما عاملتا للنفي وقد انتقد النفي الاكبر وغيره انتي اسانه وجه ده سبق وبريدو خالد قسم وصوري په دې اخیرو دو مثالونه کې کمنګ وایو لا احد فيها الا عمرا وایو او په احد په لفظ باندې حمل کو نو بدل به حکم د تکرار د عامل کی وی نو لا په احد کې عمل وکو به ولا په عمرن کې عمل کوي د څه ده کنه دا حالن کې د الا بوجد نفي معنا ما تشوي د الا عمرن ما تشوي کنه اولا او ما هل عمل کوي توجه جی هل عمل کوي چې منفي ځکه دا خود ليس د مشابهت په وجه عمل کوي څه کې ورسره مشابهت ده په نفي کې نو چې کله د الا بوجه نفي ختم شو ولا مشابهت هم څه شو ختم شو وسما اولا عمل نشي کوله نو کومه په لفظ حمل کو الا نه پس لا او ما رو باسو نو په کلام مثبت کې عمل وکي هنه کې کلام مثبت کې فانی درنکو ما اولا عمل کوي د څه په وجه نفي او کمنګا
الا نه پس ما اولا امنو نو به خو به نفي ماته شي مثبت بشي او به عمل کوون کی جوړ شي دواړه په مثبت کې حالان کې مثبت کې عمل نشي کولای د دې د عمل لپاره شرط دا دی لا تقدرانی عاملتين بعده خیلم دې کنه دا عاملان نه جوړيږي پس الا نه ذکلت نفي والا معنا ماته شي معنا ادا عمل لکه چې منفي وی کلام پوه شوي به نور قصې به وکړو ټیم